السلام علیکم. د ملیشیا نه یو دوست چې کم فرمایش کړی و، ما پرون یو ویډیو کړی و د سوالګرو چې کم په ملیشیا کې ډیر سوال غواړي په هغې باندې ډیره وایرل شوه. نو په کمنټ کې ډیرو خلکو ووي چې په مختلف ملکونو کې، سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، ایون په عراق کې یو دوست وي چې دلته هم ډیر راغلي، په قطر کې. بیا پکې یو دوست و، هغه یو بله ډیره اهم مسله راچوته کړه. نو ما وی چې نن درته په هغې ویډیو وکړم. د دې دوست نوم دی ظاهر خان او دا بیسیکلی د سوات دی او دی د 1994 نه په ملیشیا کې دی او خپل کاروبار کوي. د ده سره چې کم نور کاروباري دوستان دي، د دوی کوشش یې چې ملیشیا ته څوک پاکستانی راشي او په تکلیف کې، نو دوی ورسره مدد کوي. خو اوس مسله یو ډیره ګمبیره شوې ده او دا ده چې په څنګه ټوله دنیا کې د کاروبارونو یا د روزګار مشکلات دي، دغسې په ملیشیا کې هم دي. او هغه دا ووایي چې دلته نه پاکستان نه ایجنټان خلکو ته شنه خوبونه وښیي چې ډېر ښه روزګار دی او راځئ چې دله ورک پرمټ درکو او په هغوی باندې په 8,00,000 روپۍ ورک پرمټ خرڅ کړي او چې ملیشیا ته راشي نو دلته بیا کار روزګار نشته. 3-4 میاشتې هغوی بې روزګاره ګرځي. په یو کور کې 13 او 15 کسان ډیری ډیر په بد حل باندې، بیا ورسره د خرچې پیسې نه او دا دی چې روزګار له راځي نو دی په پاکستان کې غریب دی، بېوسه دی. دی چې دا 8,000 روپۍ ایجنټ له ورکوي نو یا به یې د چا نه قرض راغستی، یا به یې پټۍ خرڅ کړي، یا به یې کور ګاڼه کړي او هلته تلي. او دا ایجنټان دومره ظالمان دي چې خلکو ته بالکل دروغ وایي، شنه خوبونه ښیي. په ملیشیا کې کاروبار حالات او د نوکرۍ ډیر مشکلات شوي دي. نو هغه ووایي چې یاره ته یو ویډیو وکړه، ځکه چې ستا ویډیو وایرل کیږي، چې دغلته دا کم رونه دي، پښتانه دي یا پاکستانیان دي، د خدای دپاره د ایجنټانو په دې خبرو کې مه راځئ او ځان له په پاکستان کې څه ټکه ټوکه کوئ. ملیشیا کې ډېر بد حل دی. دغلته خو به ورته بیا هم روټۍ میلاویږي. ملیشیا خو پردی ملک دی، دلته په مشکل کې به نو بیا به هیڅ نشئ کولی. نو مه د خپل پیسو له د تباهۍ لاره ګورئ او مه ځان له ګورئ. او دغه ایجنټانو ته هم خواست دی چې د خدای دپاره د خپلو لږو پیسو دپاره د خلکو کورونه مه تباه کوئ چې خلک بیا لاړ شي او په ملیشیا کې بې روزګاره ناسي یا خیر غواړي. امید لرم چې د ظاهر خان دا کم میسیج چې و د ملیشیا نه چې مال یې راکړی و، ابه تاسو ته میلاو شوي او تاسو بیا په دې تلو باندې 100 پیرې سوچ وکړئ نو بیا څه فیصله کوئ. ستاسو کو داسې څه مسلې نو ما سره لازماً شیر کوئ چې زه دا آواز اعلی حکامو ته او خلکو ته وایو چې یو کس هم د مشکل نه بچ شي یا د نقصان نه. دغه زموږ دپاره ډیره ده. سوچ وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.